اعمال به وزن کېږي. نو چې د چا نیکۍ رونو سپکې شوې او د هغه ګناهونه درانه شو، یو فرشته به آواز وکړي چې پلانکې د پلانکي زوی داسې ناکامه شو چې هیڅ چرې به کامیاب نشي، د محشر په ټول میدان کې به اورېدلی شي. او چې د کم انسان نیک اعمال دا درانه شو وزندار شو، نو فرشته به آواز وکړي د پلانکي زوی داسې کامیاب شو چې هیڅ چرې به دا ناکامه نشي. گیر چاپیره جهنم دی، په دغه میدان کې بیا تیښته شته دی نه. د الله پاک نه یو انسان وتښتي، مالک یوم الدین، مالک د ورځې د سزا او د جزا دی. د داسې ورځې الله مالک دی چې د نیکو اعمالو بدله به هم پکې ورکوي، د بد اعمالو بدله به هم ورکوي. انسانه سوچ وکړه چې عمل دی نیک دی او که بد دی، بس که نیک عمل دی په هغې دوام وکړه، که بد اعمال دی د هغې نه توبه وباسه. ګورئ